د حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه خواته یو سړی راغی او عرض یې وکړو چې زما یو لور ده او هغه د نکاح قابله شوې ده، زه د خپلې لور نکاح د کم قسم انسان سره وکم، ماله مشوره راکړه. نو حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه ورته مشوره ورکړه او مشورې ورله دا ورکړه چې ته د خپلې لور نکاح د یو داسې متقي انسان سره وکړه چې هغه پرهیزګاره انساني اخلاق برابري، دغه دین برابري، عقل برابري، نو د خپلې لور نکاح د داسې قسمه انسان سره وکړه. بیا چې په بله موقع باندې دغه سړی راغی، بیا یې عرض وکړو چې پلانې سړی راغلی و زما نه رشته طلب کړه. نو حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل اهو موسر من عقل و دین، آیا د دغه سړي د عقل، اخلاق او دین برابر دی؟ نو هغه ورته وویل چې آو. نو حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ته خپله لور دغه سړي له ورکړه. او بیا ورته دا وویله، حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه د سړي ته وویل چې دا کومه مشوره چې ما تاله درکړه نو دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق مې فیصله وکړه او د هغې مطابق مې تاله مشوره درکړه. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، اذا اتاکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه. کله چې تا ته څوک راشي او ته د هغه د دین نه او د هغه د اخلاقو نه مطمئن یې، نو بس د هغې له خپله لور ورکړه. چې کله ته د هغې د اخلاقو نه او د دین نه مطمئن یې، نو خپله لور هغه له ورکړه. الا تفعلوه تكن فتنه فی الارض وفساد عریض. که چېرته ته په دې کې تاخیر وکړي او ته خپله لور داسې انسان ته ورنکړي، نو بیا به ته په معاشره کې د یو لوی مصیبت سره او د یو لوی فتنې سره به مخامخ شي.